السلام علیکم. JN نیوز مهم خبرونه سره زم سنبل شاهین. اولنی خبر درکو تاسو ته د پښتو اداکاره خوشبو حواله سره چې هغه قتل کړی شوی دا او ملزمانو دا په دوکه باندې راوستي و وابدا ټاور ته او د شپې د نیمې شپې هغه قتل کړی شوی او د دې د لاش چې د اکبر پوره چوکي ملاو شوی دا ارور دا وینا ده چې دا ملزم یا شوکت او یا پلک نیاز کېدی شي. خو د دې علاوه په پلک نیاز باندې مخکې د یو قتل دعوا شوې ده. اوس موږ تاسو درکو دریم خبر په پیښور کې د تیز رفتار موټر سایکل چلولو په اړه درې کسان زخمی شوي دي چې په هغې کې دوه حالات ډېر زیات خراب دي. د پولیس دا وینا ده چې په پېښور د پېښور های کورټ مخې ته هم مخکې داسې یو واقعه راغلې ده، موټر سایکل ټکراو شوي دي یعنې جنګېدلي دي او په هغې کې هم کسان زخمي شوي دي. اوس راځو بل خبر ته. لوی اختر نږدې دی خو چې د سارو خبر راشي په منډو کې څاروي شته خو هلته خریدار نشته او هغې وجه دا ده چې د دې قیمت ډېر زیات ګران شوی. د خلکو دا وینا ده چې د دې قیمت د تیر شوي کال قیمت 3 ګونه زیاته شوی دی او د هغې نه باوجود هغې وي چې موږ دا نه اخلو. اوس راځو بل خبر ته. ګرمۍ زیاتوالي په وجه لوډ شیډینګ هم زیات شوی دی. د 10 ګنټو لوډ شیډینګ په وجه د پېښور خلک ډېر زیات مشکلات نه شکار شوي دي. د هغې دا وینا ده چې د 10 ګنټو لوډ شیډینګ په وجه موږ ته اوبه هم نشته او د هغې نه علاوه موږ چې کوم د بجلۍ نه یا جنریټر استعمالو هغه موږ ته ګرانه پرېوځي. اوس راځو ټولو اخرین خبر ته. د حکومت د وینا نه باوجود د پرایویټ سکولونو خپلو لالچ پوره کولو لپاره به ماشومانو ته سکولونو چوټیان نه دي ورکړي. ماشومان د مور پلار دا وینا ده د اپیل ورکړی دی وزیر تعلیم ته چې دې ته ووایي چې موږ ماشومان سکولونو چوټیانې ورکړي. د JN نیوز مهم خبرونو سره ما لره کې اجازت دلوي. الله پامان.